کله مزدوري او کله نه، بس مهنګۍ زیاته ده، د خلکو وخت نه تېرېږي. حکومت خو څوک په خپل منځ کې وړاندې یو چې زه وزیر اعظم شم، بل ویل موږ زه وزیر اعظم شم، او منځ کې عوام یې دل بل او چاړه یې کړله. رانیم دا بس دلته مزدوري نه بېلابېږي، بس څه وکړو نو بس خاورې دومره څه به پیدا کوو، بچولی پیدا کوو، دا اوس هم ساعت نه تېرېږي نو. څو ګوره دا د دې به بچي په تمه وي چې موږ له به پلاران ماښام مازدیګر سره وړي. دا ټول غریبانان سهار روځي، ټوله ورځ په دې پلیټفارم ناست دي، مزدوري نشته. دا څنګه حکومت دی چې د دې هوا مو خیال نه ساتي؟ السلام علیکم. تاسو ګورئ J91 نیوز. په پېښور په سیمه په یونیورسټي ټاون کې موجود یم. غربت زیات شوی دی، ګراني زیاته شوې ده او مزدوري شته نه. راځئ چې تپوس وکړو د مزدورانو نه چې هغوی ته څه مشکلات دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا جي څومره موده مو شوه چې دا کار کوئ؟ موږ خو ډېر وخت وشولو چې پیدا شوي دي کارونه راغلي، بس دغه کودایانې دي او دغه دي، بس دغه کوو نو. داسې ورځ پکې راغلې ده چې تاسو نه یې کړي؟ او نن هم دا ورځ ده که نه، دا ناست دي. نو تاسو چې راشئ سهار نه او د ماښام پورې ناست دلته؟ بس سهار چې راشو ماښام پورې روژه کې خو لا ډبل ډیپټي ده، ټول شوارز ډیپټي ده. او نن سبا اوس خو روژې هم دی او مهنګایي هم راغلې نه، هغې لکه تاسو ته څه مشکلات یې حواله؟ موږ ته دا مشکلات دی چې مزدوري نشته، دلته ناست دي، دا د سهار راوتي او د اوسه پورې ناست دي، ماخوستن راوتي او د 10-12 بجو پورې ناست وو، مازدیګر به بیا راوځو، دغه چل یې ناست دي. بس دې ده کې نور بس خبره پکې نشته دی. بچي هم شته؟ ولې شته، شکر الحمدلله. لوی دي که واړه دي؟ غټ ته یو زوی مې دی، نور نشته. نه هغې نه وي چې بابا جانې کینې زه کومه؟ نو بس هغه غریبانان به څه وکړي، بس خدای راکوي، بس رزق خو دا الله کړی ده، والله راکوي، بس خدای ښه راکوي، خیر دی. بس داسې کار دی چې زه اوسېږم په روسۍ کې او موږ راغلي د مزدورۍ له ته پالۍ کې پرون مې دغه راغشتو قیمه مې راغشه په 900 روپۍ کیلو قیمه ویله. نو زه دا وایم چې موږ په دې غریبۍ کې موږ څه پوره کوو، موږ خوراک سره نشو پوره کولی، موږ نور څه کولی شو. دا موږ دلته راوځو سهار وختي راوځو، کار روزګار نشته، او چې ګورې اوړه په 300 روپۍ ته اوړه کېږي، اوړي ته وګوره، چینو ته وګوره. نو موږ دا وایو خدای رسول ته وګورئ چې موږ ته دا اس اذان کوي، موږ نشو پوره کولی. که موږ په دې غریبۍ کې چیني پوره کوو، اوړي پوره کوو او بچي پوره کوو، که څه پوره کوو، نو موږ دا وایو چې یاره موږ ته دا اس اذان کې لګو. موږ چې تقریبا 8 بجې راوځو سهار، نو ماښام د 6 بجو پورې ناست دي. نو داسې ورځ پکې راغلی چې تاسو بغیر پیسو یا دغه لاسه تللی؟ نو داسې ورځ مزدوري هم پکې ډېره ده، داسې ورځ چې خوښه هم تېره کړې ده، کله مزدوري او کله نه، بس مهنګۍ زیاته ده، د خلکو وخت نه تېرېږي. حکومت خو څوک په خپل منځ کې وړاندې یو چې زه وزیر اعظم شم، بل ویل موږ زه وزیر اعظم شم، او منځ کې عوام یې دل بل او چاړه یې کړله. نو اوس خو روژه ده او روژه کې مهنګایي هم زیاته شوې، نو هغې مطابق ستاسو څه مشکلات؟ د هغې موږ رزق الله راکوي، دغه د حکومت دغه نه دی، رزق الله ورکوي. مهنګۍ کې اوس څوک ځان نشي ساتلی، خو رزق د اسمانه مقرر دی، الله یې خلکو له ورکوي. داسې موقع راغی چې تاسو بغیر دغه شانتلې سودا یا سمني وړي او ماشومان په تمه او پوجي په تمه؟ الحمدلله چې د پاکستان کې بچیان په لوږه باندې شپه نه کړي، د یو طرف یې خدای ورکوي. بچي هم شته؟ او الحمدلله شته دي. لوی دي که واړه دي؟ د 2 زامن مې سبق وایي، لوڼ هم دي، هغه واده شوي دي. هغې نه وایي چې بابا کښېنه مونږ دله کوو؟ نو خو لا تعلیم کوي. نو هغې وي چې لکه مونږ ته دومره محنت کې او بهر ځئ، نو هیر د مونږ هم لږ کار وکړو ورسره. هغه نو چې تعلیم او د محنت خو نه کېږي، به چې دا خو موږ تعلیمونه ورو دلته محنت ته شو، نو همدغه محنت ته پاتې موږ چې په هغوی باندې تعلیمونه زیاته ورسوو چې هغوی هم لږ مخکې لاړ شي، چې دې مزدورۍ او دې بلچې نه خلاص شي. دغه کوشش موږ کوو. او حکومت ته څه ویل غواړئ؟ حکومت ته څه ویل غواړئ؟ حکومت ته دا ویل غواړو چې د هغوی سره او زما یو زوی باچاخان یونیورسټۍ کې دی، سکالرشپ یې نشته چې غریب دی، او د مالدارو شته دی. او نور څه؟ نو بس نور څه نه غواړم، موږ له دغه سکالرشپ د زوی مقرر کړي. دلته بچو زموږ دا ګیرې سپینې شوې پکې، دا ګیرې په دې روزګار کې، خو په یو حکومت کې مونږ خاده ونه لیده. اوټونو له رامنډې وایي ته مې پلار یې ته مې رور یې، خو چې اوټ والي بیا مونږ نه پېژني عوام خلک،
اوري هاو نو زموږ حکومت ته دا خواستې په 3000 باندې توړه ده ښه غوړو ته وګوره چینو ته وګوره دا غریبانان به څه کوي سهار روزو ماښام دې ځای نه تش ځو روزګار نشته دی دی خو په خپله ماړه دي یوه صحابي و روان شو لور ته ویل لاړه شه بچې ویل دا هوا مو ګوره چې دا هوا ماړه دي او که اوږې دي نو په خپله په خېټه مړه وه نو چې راله ویل بابا ټول خلک ماړه دي یو بله صحابي پې اواز وکړ ویل دا یو 3 ټیمه نهره که او بیا ولیږه چې 3 ټیمې نهره که او ویې لیږله ویل بچې دا هوا مو ګوره چې وګرځېده چې راله ویل د تا قربان شم بابا ویل ټول هوا هم نهر دی ولې په خپله خېټه نهره وه نو داسې دی په خپله خېټه ماړه دي نو دا ټول هوا هم ورته موړ ښکاري غربت دی نو مونږ غوښه نشو غوړی قیمه نشو غوړی سبزي نشو غوړی غوړ نشو غوړی نو مهرباني وکړئ مونږ ته تشنه ازان کوي یو دلته مزدوریان نشته کارونه خراب شوي دي او دلته دا چې کومه غربت نه منځ راوستې دی مونږ دې چې ازان کړي دا باندې لږ نو سوال خو کولی نه شو خو بس ځای په ځای ناست یو مزدوري میلاویږي نه حکومت ته څه ویل غواړئ نو حکومت ته به څه ووایو خو دا حکومت زموږ خوښ نه دی دا نوی چې اوس په زور راغلی موږ د عمران خان حکومت غواړو زنده باد هغه وټو موږ هغه ورکړ دی موږ ډېر وخت نه لګیو مشران زموږ ټول لګیو دا ټول دا مشران ګورې دیاړی له خواران روزي خواري مزدوري شته دی نه او کوي بیا هفته پس چې 5-6 روپۍ مزدوري وکړي د هغې نن دې وخت کې وړو تر وړم نه پوره کېږي موږ مزدوري هم کوو او سوال هم کوو لیکن بیا هم زموږ ګزاره نه کېږي دومره ګرانه ګراني شوله چې ګرانه ګراني شوه چې څه اندازه نشته دی ملک یا نواب شریف یا زرداری او یا عمران خان موږ ملک داسې سړی غواړو چې هغه غریبو سره امداد وکړي زموږ دا نه ده خوښه چې عمران خان دې راشي یا شهباز شریف راشي یا نواب شریف راشي نه موږ وایو چې د دې ملک څه خدمت وکړي دا ملک زموږ ښه شي صحیح شي یورپ کې ګوره صدر څلوېښت کاله هغه صدري وکړله په دا ټي وي باندې موږ ګورو موږ بې تعلیمه خلک یو لیکن هغه سره څه خوبي وه چې هغه 40 کاله خپل ملک کې هغه صدر و خو هغه سره څه خوبي وه که نه قوم دې خوشحاله و دلته خو چې کوم یو حکومت راشي زموږ د یو بل نه زړه پړکوچ وي سهار دا روز مزدورۍ پسې که کار یې خو بس وکړو که نه بس واپس کور ته ځو بس ناست یې پلیټفارم باندې کله یو ځای کله بل ځای بېروزګاري ده او ګراني ښه ډېره ده نو بچي کور کې او یا پپوجي وایي نه چې ولې رالې ده کشان بغیلت نو بس هغه وایي چې ولې رالې کار مار نه موږ ورته چې نشته کار نو کار پسې لاړ شو چې کار نه وي نو بس موږ څه وکړو واپس بیا کور ته راځو دا کاروړه نشته هر څه ګران شوي دي زموږ حکومت ته درخواست دی چې هر څه د عوامو ته ارزان کړي او ډېره سختي ده نه د چا کار شته نه روزګار شته نه چا سره پیسې شته اوړه ګران دي هر څه ګران دي زموږ حکومت ته درخواست دی چې د عوامو ته ښه سهولت راولي ښه ارزاني کړي هر سړی پریشانه دی او غریب دی او ښه سخت پسو کې ګیر دی نو بس ناستې ده الله سرې ته ناستې موږ عزت نن به دی ډېره سبا به راشي کار بس په دې کې ورځې تېرېږي بس د حکومت نه هم څه مطالبه نو حکومت هم دا مطالبه ده چې موږ وایو داسې یو پروګرام د دې غریبانانو دپاره وکړي چې د هغو پې ساعت تېري مثال کې سوله ورکړي کاکا جي بچي هم شته بچي هم شته سبق وایي سبق وایي نو څومره لکه واړه دي که دي واړه دي نو تاسو ته سکول ته ځي ودا سکول ماشومان دي او سکول ته ځي او د هغو دپاره موږ چې موږ داسې څه وکړو چې هغو هغه سبق تعلیم خو پرې وکړه د خپله د خېټې دغه یې څه کوي خو تعلیم هم خامخا ضرور دی که نه نو موږ چې د هغو هغه تعلیم هم موږ څه نه څه خو موږ چې موږ دومره پیدا کړو چې د هغو تعلیم هم پرې وشي او زموږ مطلب دا دی چې خامخا کور دی که نه څه خو خورا څښه څه خو به خېټه ده مړی ژوندی دی او داسې بیماري ده موږ چې دا زموږ حل شي داسې حکومت هم داسې موږ چې موږ له دغه راکړي که نه داسې یو یا روزګار موږ ته دغه کړي
څنګه چې تاسو واورېدل د مزدورانو کمی مشکلات ورته راپېښ شوي دي او ګرانۍ په وجه د هغې صرف د حکومت دا مطالبه ده چې دا ګراني د لږ ټیکمه کړي چې موږ خپل په سکون باندې وخت تېر کړو. کیمرامین غیور سره زه سنبل شاهین، J91 نیوز، پېښور.